ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. مخکینو آیتونو مبارکو ندا معلومی چې دا آیات کریمه خاص طور باندې د یهودو باره کې نازل شوې چې په هغوی باندې الله پاک ذلت او رسوایي مقرر کړې ده چې کوم ځای کې هم ملاویږي هغوی به ذلیل او رسوا وي. بشک د دې باندې که چېرې په دین اسلام کې داخل شول نو بیا به د ذلت او د رسوایي نه بچ کېږي، ورته د ذلت نه یې بچ کېدل نشته. او دا یهود او نصاراو باندې الله پاک محتاجي، فقر او فاقه هم مقرر کړه. د دوو وجو نه یو خو دا چې د الله پاک د آیتونو نه دی انکار کولو، او دویم دا چې د الله پاک انبیاء کرام یې په ناحقه باندې شهیدان کړي دي. انبیاء کرام خاص په ناحقه باندې، لیکن د دوی د ذهن او د دوی د سوچ مطابق هم دا کار په ناحقه باندې و. او داسې آیات کریمه په اوله سپاره کې تېر شوی هم دی. کم شمېر انبیاء کرام دوی شهیدان کړي دي او په هغه باندې سیللي دي، او د اوسپنو په منګوزو باندې د انبیاء کرامو مبارکو وجودونو نه غوښې مبارکې لږ کړي دي او داسې نور. الله پاک ارشاد فرمایي چې ضربت علیهم الذلة، مقرر شوی دی په دې یهودو باندې ذلت او رسوایي اینما ثقفوا، کوم ځای کې چې تاسو دوی ومومئ، الا مگر بحبل من الله، په ذمهدارۍ کې د الله پاک د طرف نه په دې بیا ذلت نشته. وحبل من الناس، او په ذمهوارۍ د خلکو کې بیا په دې باندې ذلت نشته. بحبل من الله وحبل من الناس، بارکی مفسرین فرمایي په دین اسلام کې داخل شول نو بیا دوی باندې ذلت او رسوایي نشته، ورنه دوی به همیشه لپاره ذلیل او خواري، د دنیا او دین به هم دوی محروم وي، او په آخرت کې به هم دوی ذلیل او رسوایي. وباءوا بغضب من الله، راغلل دوی په غضب باندې له جانبه د الله پاک نه، یارانو په دوی باندې غضب د الله پاک د طرف نه. وضربت علیهم المسکنة، واچولی شو په دوی باندې محتاجي او فقر او فاقه. ذلک بأنهم، دا ځکه چې یقینا دوی کانوا یکفرون، چې انکار یې کولو بآیات الله، آیتونو د الله پاک نه. ويقتلون الأنبياء، وشهدان كل أنبياء کرام بغير حق، بنا حق باندې. انبیاء کرام دي یهود ندي وجلي، کوم چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې موجود و، لیکن نسبت چې دوی ته شوې ده دا په دې بنیاد باندې چې د دوی مشرانو انبیاء وجلي وو، دوی د خپلو مشرانو په کارونو باندې خوشحاله او راضي وو، ځکه یې دې ته نسبت شوی دی. دې د وجې نه دنیا کې بعض اوقاتو کې د چا مشران یو کار وکړي، مشران د هغوی په نقش قدم روان دي، نو خلک نسبت هغه مشرانو ته کوي چې دا کار د دوی د لاسه دی او دا دوی کوي، حالانکې کړی مشران وي. دا موجوده یهود د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دوی په دې راضي او خوشحاله وو چې زموږ پلارانو نیکونو انبیاء کرام شهیدان کړي دي، ځکه یې نسبت دوی ته شوی.
ذلك وذلك بما فسبب ذلك عصرهم وجديون فرمانا وكانوا يعتدون أو أدي حد تجاوز حدود حد تريدك إذا وجد أخبر آباء وأجداد جنون بدعات أو رسول ورواجون إذا بنا اجتناب مقار دي أو غنيمة المشاري ورزام الدين دا مقار بل كذا قدر أو دا احترام أو دا أدب برا دائرة بدائي حكمون مقار دي وبجاوه جلسنا سمشعار دا بدين وقروه جاهدين شاید چې د دې مسلې نه خبر نو دا کار غیر شرعي دی د مشرانو پیروي او تابعداري په شریعت کې شته لیکن د شریعت په حدودو کې چې کوم کارونه د شریعت خلاف دي د هغې تابعداري نشته ابراهیم علیه السلام د الله پاک جلیل القدر پیغمبر دی لار ورته بار بار دا وایي چې دې بوتانو پسې بدرت ووایه ابراهیم علیہ السلام دی خبری منلو دپاره تیار نه دی باقی نور حدود کې دننه د خپل قدر او احترام او احسن طریقې سره کوي آیتونه معلومیږي لیکن غیر شرعي حکم دا د خپلو مشرانو منل دا په شریعت کې نشته او بېادبي نشته ادب او احترام دا په خپل ځای باندې او د شریعت حکم دا په خپل ځای باندې تمام لحاظ ساتل دا تقوا او پرهیزګاري ده دې د وجې نه غیر شرعي حکم چې یو مشر تا ته وکړي د هغې منل په تا باندې نشته او د هغه قدر او احترام هغه در باندې په خپل ځای باندې باقي دي قدر او احترام د کافر د یهودي چې دا د عمر لحاظ سره مشر وي د هغه پکار دی او د هغه د دین پیروي د هغه باندې نشته بلکې د دین هغه دین کوم د پیغمبر علیه السلام راوړی د دنیا ته د هغې تابعداري په تا باندې لازم ده نو په هر حال دې یهودو د خپلو مشرانو په هغه نازیبه حرکت باندې چې انبیاء کرام شهیدان کړي وو راضي او خوشحاله وو الله پاک د هغې نسبت دی ته وګویا چې دا دی کړي دي نو په هر حال آیت کریمه کې الله رب العزت دا ارشاد فرمایي ضربت عليهم الذلة وقرشوا بدي يهود بعد ذلت أو رسوي أينما صرفوا كم ذكر شدين أيتاسوا إلا بحمل من الله فلتقسم عليك ذكرك للابان وحمل من الناس أو قسم عليك ذكرك وباءوا بغضب من الله أو عالذي فغزب من جانب الابان يا رب غزب الله پاک طرف لبدی باندې وضربت عليهم المسكنة وجلش بدی باندې فقر او فاقه او محتاجي ذلك بأنهم ذلك يقينا دي كانوا يكفرون چې انکار کولو بآيات الله آياتنا الله پاک ويقتلون الأنبياء شهدا کول انبیاء کرام بغیر حق بلا حق باندې ذلك بما دا بسبب دي عصر چې دینا فرمانی کړي وه وكانوا أو دي يعتدون حتى تجاوز لهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب